علماء یو واقعه د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلقه نقل کړې ده. وی دی یو ځل په سفر باندې روانو دی دور خلافت او بادشاهت د دوی نو د مکې معظمې په یو غر باندې دی تیریدلو لښکر ورسره نو دوی یو واده طرف ته کتل لاندې ډېر وخت ولاړو لښکر هم د دې د وجې نه ولاړو او سخته ګرمي وه د غرمې وختو نو اخر یو کس نه تپوس وکړو چې حضرت تاسو دې واده طرف ته ولې ګورئ دلته څه شی دی خیر خو دی که نه ټول لښکر ستاسو د وجې نه ولاړ دی سخته ګرمي ده. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویلې وی دې واده طرف ته ځکه ګورم چې زه کله الکم ما له اسلام نو راوړی نو ما به دلته اوښان راوستل سرول به مې خو ما له به د اوښانو د سرولو طریقه نه راتله چل به نه راتله خو چې کله به واپس لاړم اوښان به مې بوتل نو زما پلار خطاب هغه به چې دا اوښان همداسې اوږې ولیدل نو زه به ډېر زیات ورټلم سختې خبرې به یې راته وکړې او راته به ویل چې ای عمره ته نن اوښان نشې سرولی د اوښانو د سرولو چل نه درځي نو ته به آینده ژوند کې څنګه کامیابي حاصله کړې آینده ژوند کې به ته څنګه ترقي حاصله کړې ته به څنګه کامیاب ژوند تیرې نو ای خلکو چې زه هغه وخت اوس ځان ته رایاد کړم چې هغه وخت به ما ته پلار وی چې ته به څنګه کامیابي حاصلې او اوس ځان ته وګورم نو الله پاک د اسلام او د قرآن د برکت نه زه الله پاک د ستاسو امیر المؤمنین جوړ کړم. الله پاک بادشاهي راکړه 22 لاک مربع میل باندې مې بادشاهي ده نو دا بادشاهي الله پاک د اسلام او د قرآن عظیم الشان د وجې نه راکړه. قرآن خو ډېر یو ناشنا کتاب دی د الله رب العزت. اشرف علی تھانوی رحمه الله یو واقعه را نقل کړې د حضرت خلید رحمه الله متعلق دا یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی وی دی یو ځل تلاوت کو د شپې او دا یو آیت په بار بار لوستو کل نفس ذائقة الموت دا آیت په بار بار لوستو ډېر زیات په جړل بار بار لوستو نو یو هاتفي آواز یو غیبي آواز ورته وشو ورته وی اے بزرګه وی ته به تر کومې پورې دا یو آیت بار بار وی هغه آواز چې ورته وکړو هغه جناتو پیریانو هغې ورته آواز وکړو وی ته به دا یو آیت تر کومې پورې بار بار وی تا خو په دې یو آیت د وجې نه زمونږ داسې څلور غټ غټ جنات څلور لوی لوی پیریان تا مړه کړل د ستا د دې آیت د وجې نه د ویلو د وجې نه مړه شو داسې لوی لوی او غټ غټ جناتو چې هغې د نن ورځې پورې د الله د عظمت او د الله د بړایۍ د وجې نه سرم اسمان ته نه دي اوچت کړی او ته چې دا یو آیت تلاوت کې بار بار کل نفس ذائقة الموت نو هغې د دې آیت د وجې نه هغې مړه شو څلور غټ غټ داسې شیطانان چې د الله نافرماني کلم نه ده کړې د الله نافرماني لویه خبره ده د الله د بړایۍ د الله د عظمت د وجې نه وي هغې خپل سرم داسې اسمان ته نه دي اوچت کړی. نو قرآن ډېر ناشنا کتاب دی خو که موږ او تاسو دا خپل زړه او خپلې سینې ته نږدې کړو یقینا قرآن عظیم الشان دا یو انقلابي کتاب دی. یو عیسائی مورخ دی جورج زیدان نومې دی هغې یو ځای کې لیکلی دی وی کله چې قرآن کریم نو نازل شوی قرآن کریم کله لا نو راغلی نو د خلکو به یو ډېر بدترین ژوند تیرو ډېر بدترین ژوند به د خلکو تیرو داسې ژوند به خلکو تیرو داسې جهالت په تیارو کې پراتو چې انسانانو ته انسانان ویلم مناسب نو وی ما به دا بد ګڼل چې انسانانو ته انسان ووی ما به دا بد ګڼل ځکه ژوند به ډېر یو بل شان ژوند به تیرو ډېر بدترین ژوند به تیرو خو چې بیا کله الله پاک قرآن عظیم الشان نازل کړ نو د خلکو کې یو داسې تبدیلي یو داسې انقلاب راوستو چې زه دې ته مجبوره شم چې زه ووایم چې گویا کې کأنهم ملائکة یمشون علی الارض چې دا امق انسانانو خو زه دې ته مجبوره شم چې زه ووایم چې گویا کې دا فرشتې د اسمان نه راکوز شوي د په ځمکه باندې ګرځي. قرآن عظیم الشان یو داسې انقلاب په دې خلکو کې راوست.